قسم در تخرم چې د پیغمبرانو امتحانات او مشکلات وګورئ نو عقل بموالوزی او خپولاندې بمزمکه وتخ کم امتحانات چې په پیغمبرانو راغلي کم ابتلا چې په پیغمبر راغلي یو عالم د ډېر لوی ما ته یو ورځ ویل چې ته خو تقریرونه ډېر کې خو زما زړه کې یو اشتباه ده ما ورته ویل چې ته دومره لوی سړی زه ستا اشتباه چېرته لرې کولی شم ویل نه سوال کوم او جواب به ټیک راکې په دې مې پوه کا چې د خدای په مقبول بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه دا خو دومره خو پوهېږئ که نه دومره خو به پوهېږئ نور خو مې خیال نه راځي او د خدای په مقبول ترین بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه د خدای خوښ چې دي د پیغمبرانو نه زیات بل څوک نو سره د دومره خوښوالي کم پیغمبر په ونه کې اره کړی دی په کم پیغمبر باندې قوم راوچت کړی څخه لرې پرې ورغورځولي دي کم پیغمبر بني اسرائیلو حلال کړی دی کم څه کړي دي ابراهیم علیه السلام ته یې زوی دی حلال کا نو دا دومره خوښې چې دا دومره تکلیفونه څوک چې د چا خوښې هغه له تکلیف راسئ په دې سوال پوه شوئ څوک چې د چا خوښې هغه خو د تکلیف نه بچ کوي هغه له خو تکلیف نه رسئ نو دا پیغمبران د خدای څنګه خوښو چې په مصیبتونو او په امتحانونو کې مبتلا کړي کولی شئ د دې جواب اسانه خبره ما وی چې یو عاشقي او یو معشوقي الله معشوق او محبوب دی او پیغمبران ټول عاشقان نو د معشوقي په زړه کې هر وخت جاری ورسي کم عاشق ته معشوقه وایي چې ورشه په د انور ودرېږه